وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر اسرار چې دی د هغه بعضي عقاید او نظریات هغه داسې دي چې هغه د اهل سنت والجماعت چې کوم عقاید او نظریات دي د هغې نه لږ مخالف دي، نو د عوامو دپاره د هغه اوریدل مناسب نه دي، ځکه چې هغوی بیا په کومه ټیک او صحیح خبره داسې نه ده چې د هغه ټولې خبرې غلطې دي، خو چونکې په ټیک او صحیح خبره کې بیا عوام تمیز نشي کولی، نو عوامو له پکار ده چې د دې نه ځان وساتي. نور چې کم داسې علماء چې هغوی کې متنازع شخصیات نه دي او چې د هغوی باندې د ټولو خلکو اتفاق دی، نو د هغوی بیانات وغیره دی اوري، د هغوی لټریچر دی ګوري. داسې کس چې هغه متنازع د هغه په باره کې داسې بعضې عقاید او نظریات د هغه داسې چې د هغې سره د علماء امت اختلاف، نو د هغې اورېدل د عوامو دپاره مناسب نه دي. وعلیکم السلام. سرکاري کار کې منځ کول بالکل جایز دي، او چې کله د منځ ټایم راشي نو په هغې کې منځ کول ضروري دي، او سرکاري کار پرېښودل پکار دي. البته چې کم دي چې سرکاري وخت نو په هغې کې سرکاري کار وخت نو په هغې کې نوافل یا داسې نفلي عبادتونه کول بیا ټیک نه دي، او دغه شان د روټۍ چې دی د هغې دپاره خپله چوټي وغیره کېږي، نو بیا په چوټۍ په ټایم کې روټۍ خوړل پکار دي. وعلیکم السلام. چې کله انسان د امام په اقتدا کې ولاړ او د ده نه چېرته څه واجب پاتې شو، نو د ده مونځ شوی دی، مونځ د ده واپس را ګرځولو ته نشته. دغې صورت کې که د ده نه تشهد پاتې شوی دی یا بل داسې واجب ترې پاتې شوی، نو د ده مونځ شوی دی، څه حرج نشته دی. وعلیکم السلام. که دی د سحر مونځ په دغه ورځ د زوال نه مخکې راګرځئ، نو بیا پکار ده چې سنت ورسره وکړي، او که بیا د زوال نه پس راګرځئ، یعنې د ماسپښین د ټایم د داخلېدو نه مخکې که دی مونځ راګرځئ په دغه ورځ باندې، نو بیا ورسره پکار ده چې سنت وکړي، او که نه بل ټایم یې راګرځئ نو بیا صرف فرض وکړئ.